نبی علیه السلام خلق ولیدو او داسې خلق ولیدو چې غټې غټې شونډې دي لکه د اوښان عمره. داسې انسانان دي غټې غټې شونډې دي، د اوښان عمرې غټې غټې شونډې دي، او دوی په داسې عذاب کې مبتلا دي چې یو شونډې غټې دي او بله داسې ده چې خوله داسې په بره باندې وازه کي او غټه غټه راشي د دوی په دې خوله کې ولګي او دا غټه دي نه کته وځي. نبی علیه السلام هم داسې خلق ولیدو، شونډې غټې غټې دي او خوله په بره وازي غټه غټه راځي په خوله کې لګي او هغه ترې لاندې وځي. نبی علیه السلام ما جبریل امین نه تپوس وکړ چې یا جبریل من هؤلاء، اے جبریل امین علیه السلام دا خلق څوک دی چې په داسې عذاب کې مبتلا دی، شونډې غټې غټې دي او د برې نه ګټه راځي او لاندې دي نه وځي او چې بیا د هغه ترې نه لاندې وځي بیا غټه ګټه راځي په خوله یې لګي او لاندې وځي. ما تپوس وکړ چې یا جبریل دا خلق څوک دی چې داسې عذاب کې مبتلا دی؟ جبریل امین علیه السلام ما ته جواب کې وایي هؤلاء من امتک یاکلون اموال الیتام ظلما. اے د الله رسول دا هغه خلق دی، هغه خلق دا ستا د امت هغه کسان دي چې دوی به د یتیمانانو مال په زور باندې خوړو، په ظلم باندې به خوړو، ځکه اوس شونډې غټې غټې دي او خوله په بره واځېږي ګټه راځي او لاندې دي. دا ستا د امت هغه خلق دی چې دوی به د یتیم مال په زور او په ظلم باندې خوړو، په زیاتي باندې به خوړو. ځکه الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې وایي سورہ نساء آیات نمبر 10 ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله سویم هغه خلق چې خوري مال د یتیمانو ظلمن په زور باندې، په ظلم باندې، په زیاتی باندې، د یتیمانو مال په زور باندې خوري، په ظلم باندې خوري. انما یاکلون فی بطونهم نارا، دا خلق چې د ګیړو ته اچي، غصه اچي، نارا اور اچي. د یتیم مال چې خوري کنه دا مال خوراک نه اچي ګیړې ته، دا ساچي فی بطونهم نارا، دا د اور هغه سروټ کې چې دی نو هغه څه ته اچي، ګیړو ته اچي. وسيصلون سعيرا، او زر دی چې داخل بشي اور د جهنم ته، خو داسې اور ته چې لمبو والا دی، داسې اور ته به داخل شي. جبریل امین علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي دا هغه خلق دی، ستا د امت دا هغه کسان دي چې دوی به د یتیمانانو مال په ظلم او په زور باندې خوړو. نو ځکه اوس دا شونډې غټې غټې دي او خوله یې په بره باندې وازېږي او ګټه د برې نه راځي او په خوله کې لګي هغه ترې لاندې وځي. د خلکو به د یتیمانانو مال خوړو. الله دې مونږ د یتیمانانو د مال د خوراک نه وساتي چې مونږ د یتیم مال په زور او په ظلم او په جبر باندې وکړو، د یتیم مال په زور باندې خړپ کړو. الله دې مونږ دې نه وساتي.